تکلیف بوي ګڼه ده ستاسو قدر او احترام چې څومره پکار دی هغه مره به نه وي شوی په هغې زه ستاسو د ټول محفل نه معافي غواړم ډېره زیاته شکریه ادا کوم د دې ځمکې د مالک محترم جناب رحمت خان صاحب او د هغې بچی مولانا امین الله صاحب چې هغوی هر کال د الله د دین د میلمنو له په خپله غېږه کې ځای ورکوي او ډېر خوشحالیږي د نننۍ ورځې ته چې زموږ ځای ته به د الله د دین میلمانه تشریف اوري کوي بزرگان به راځي علما به راځي طلبا به راځي حافظان به راځي او بیا ډېره زیاته شکریه ادا کوم د دې جلسهګاه په جوړولو کې زمون اسرار عالم صاحب جاوید عالم صاحب الله دې بهترین بدله ورته نصیب فرمایي ډېر لوی خواري او ډېر لوی اخلاص را سره کړی دی حضرت مولانا عبدالله صاحب چې دا د ساوند بهترین انتظام دلته کړی دی المدینه ساوند سیستم او بیا دلته د تبلیغی مرکز مشران راغلی دي د مختلفو جامعات و شیوخ الاحادیث هغوی تشریف فرما دي د مختلفو دینی مدرسو محتممین حضرات هغوی تشریف اوري فرمایلی ده د دې علاقې ډېر درانه سپینروبي مشران هغوی تشریف فرما دي او زمونږ د میډیا د سوشل میډیا ملګري هغوی تشریف اوري کړی ده د پولیس رونو انتظامیه والو هغوی خپل تعاون زمونږ سره کړی دی زمونږ د جامعې طلبای کرامو د دې ښکلي مجلس په جوړولو کې خوارۍ کړي دي محنتونه کړي دي د دې ټولو دا راتګ او د دې ټولو دا خوارۍ او محنتونه دي الله رب العالمین د خپل دین د عظمت او د سربلندۍ دپاره قبول او منظور فرمایي زه د دې ملګرو د دې مشرانو او د دې حاضرینو د هغې د ټولو د زړه د کومې شکریه ادا کومه نن الحمدلله دا باغ الله رب العالمین په بهار راوستی دی ستاسو د سترګو د نظر د وړاندې ده 10 نوجوانان نن هغې علماء کرام جوړیږي د درس نظامی تکمیل یې وکړو دستاربندي به یې کیږي ختم بخاری شریف یې وشو حضرت شیخ صاحب دامت فیوزهم او نور اکابر علماء کرام با د دوی په سرونو باندې خپل دست شفقت ږدي همدغه رنګې 15 بچي هغه د قرآن کریم حافظان شو دا ستاسو بچي دي دا د دې قوم بچي دي دا د دې علاقې بچي دي الحمدلله دومره لوی خیر الله رب العالمین د دې دینی ادارې نه خوري دا د بونیر په مدرسو کې مادر علمی حیثیت لري اکثر مدارس د هغې اساتذه کرام الحمدلله زمونږ د دغې جامعې طلبای کرام پاتې شوي دي نن یو ګل الله رب العالمین په خپل ځای ګلدسته جوړه کړې ده یو عالم محله آباده کړې ده کلی آباد کړی دی علاقه د قرآن په تلاوتونو آباده کړې ده او د سوونو په تعداد کې د دې مدرسې فضلا هغه نن په بونیر کې او د بونیر نه بهر دینی مدارس او مکاتب چلی فلله الحمد د الله رب العالمین لاک شکر دی په دغه عظیم احسان باندې نن الله رب العالمین د دغه 15 حافظانو بچو د دې والدینو ته الله رب العالمین د زړه یو لوی ارمان پوره کو کوم پلار چې خپل بچی د خپل غیږې جدا کوي کوم مور چې خپل بچی د خپل غیږې جدا کوي او په دې ماشوموالي باندې یې جماعت ته لیږي په دې ماشوموالي باندې مدرسې ته لیږي او په مدرسه کې مور پم خبر ده او پلار پم خبر ده د جامو د انزلو څوک نه نو دا ماشوم په خپل ماشوم لاسو باندې ځان له کپړې انځي مور سره دا فکر هر وخت وي پلار سره دا فکر هر وخت وي
چې بچې ډوډۍ به خوړلی او کو بنی خوړلی سړه به او کو توده به په سهال به او په سهال بنی میاشتې تیریږي کلونه تیریږي او د پلار دینی جذبه وي د مور دینی جذبه وي د طالب العلم پلار دا په دین باندې مین وي د طالب العلم مور دا په دین باندې مین وي د طالب العلم رونه دا په دین او په قرآن باندې مین وي دا د هغې د ټولو نه لویه ګواهي ده چې په دې ماشوموالي باندې د خپل زړه دا ټوکړه دا مدرسه کې مسافرۍ ته نیسلې وي سختې پې تېرېږي تکلیفونه پې تېرېږي او هغه هر څه د مور او د پلار په زړه کې وي خو د دې نننۍ ورځې په انتظار باندې وي زهی به خیر دی د بچي دا جدایي به برداشت کو خو یو ورځ به الله راولي زما بچی به د قرآن کریم حافظ جوړ شي دا یو اعلان دی محمد رفیق استاد صاحب چې کوم ځای کې وي هغه د ایسچو صاحب سره بهر میلاو شي نو دا د مور او د پلار ډیر لوی خواهش وي د دې نننۍ ورځې په انتظار باندې کلونه تیر شي مور په دې تمئ بچی به مې سپین پټکې په سر د قرآن هار په غاړه کې کور ته راځي او زه به په وره کې ورته ولاړه یم په تندي باندې به یې ښکلومه د دې دپاره مور ډېرې دعاګانې غوښتلي د دې ورځې دپاره پلار د الله په حضور کې په دربار کې ډېرې دعاګانې غوښتلي وي دغه ورځې دپاره دا خلق دوی د مدرسو سره تعاون کوي زمونږ د مدرسو د دستاربندو د اجتماعات د هغې یو مقصد دا دی چې بې خبره خلق د قرآن د فضیلت نه آګاه شي بے خبر خلق د علم د فضیلت نه خبر شي دلته راشي د بل زوی هغه داسې د قرآن په نور باندې منور وویني نو خپل زړه کې طلب پیدا شي خپل زړه کې تلوسه پیدا شي کور ته چې لاړ شي نو په بچو کې او په نوسو کې د یو بچي انتخاب وکړي بچیه تا به مدرسې ته بوځمه او ته به د قرآن کریم حافظ جوړیږي ته به د قرآن کریم عالم جوړیږي کله کله د مور او د پلار دغه تمنا دا نیمګړې پاتې شي مخکې ورځو کې په کوهاټ کې د یوې مدرسې طلبای کرام هغه د تانده ډیم د هغې په کشتۍ کې سوارو چې کشتۍ پې الټه شوله 250 د حفظ ماشومان په هغې کې شهیدان شو کومه مور چې په دې تمه وه چې بچی به مې په سپین پټکي کې راله راځي هغې مور ته بچی په سپین کفن کې وړلی شو د بعضې میندو ارمانونه دا نیمګړې پاتې شي او د بعضې میندو ارمان الله پوره کړي خو ژوند ورسره وفا ونه کړي نو زوی حافظ کور ته لاړ شي مور د دنیا نه رخصت شوي وي پلار د دنیا نه رخصت شوی وي زمونږ په دې ضلع کې په یو دستاربندۍ پروګرام کې زه ومه نو هلته هغه قاري صاحب هغه چې کله نومونه د حافظانو اخیستل نو په یو نوم کې ونختلو غریب ونیسلو د سترګو نه اوښکې روانې شولې نو ما د هغې قاري صاحب نه تپوس وکړو قاري صاحب ولې ما ته یې وی دا حافظ صاحب چې کله ما راپاسو نو ما ته د ده یو واقعه رایاده شوله ده به روزانه ما ته وی قاري صاحب ما ته سبق ډېر ډېر وایه زما مور ناجوړه ده او هغه ما ته وایي چې بچیه ستا د حفظ د دستاربندۍ ارمان مې دی چې تا سپین پټکې په سر کړی وي او ته زمونږ کور ته رادننه کېږي نو قاري صاحب زما مور ناجوړه ده او ما ته سبق ډېر ډېر وایه چې زه د قرآن کریم د حفظ زر مکمل کم او مور مې ما حافظ قرآن وویني زما پلار مړ دی او صرف مور مې ژوندی ده قاري صاحب راته ووی مفتي صاحب د ده د دستاربندۍ نه 3 میاشتې مخکې هغه مور وفات شوه نو دی چې په دغه سحر باندې راتلو د خپلو ملګرو سره د ژړل نو ما ته نه تپوس وکړو نو ده ما ته یو ډېره عجیبه خبره وکړله ما ته وی چې قاري صاحب پلار مې مړ و مور مې الله واخیستله او زه په خپله په سترګو نابینا یم ما خپل پټکې په خپلم ونه لیدلو زما پلارم ونه لیدلو زما مورم ونه لیدلو او زه نن خلق به لګیایي خوشحالیږي به او ما ته مې مور را یادیږي او ما ته مې پلار را یادیږي نو ډېرې میندې به الله نن خوشحاله کړي ډېر پلاران به الله نن خوشحاله کړي د الله رب العالمین په دین باندې خوشحالي دا د ایمان نښه ده اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن چې کله تا خپل نیکي خوشحاله کی
تا د خپل بچی نه کی خوشاله کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی زیر درکې مبارک شه مؤمن یې د فتنو په دې زمانه کې د الله ایمان سالم ساتلې دی دا د استاد ایمان د حفاظت نه خدا مدرسه باندې خوشاله دل دا د ایمان نه خدا عالم باندې خوشاله دل دا د ایمان نه خدا قرآن باندې خوشاله دل دا د ایمان نه خدا تبلیغ باندې خوشاله دل دا د ایمان نه خدا ذکر اذکار باندې خوشاله دل دا د ایمان نه خدا او چې څوک د مدرسې په وجود نه خوشاله څوک د قرآن په تلاوت نه خوشاله څوک چې وای پټکی را باندې بد لګي څوک چې وای دا مولانا او دا چونی را باندې بد لګي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د هغه خلقو د پاره وعید بیان کړی دی ستاسو زړونه مړه دي په هغه کې د ایمان حیات نشته دی د دې وجنا تاسو ته په دې د خوشحالۍ په ځای باندې خفګان در نصیب کیږي ته خفشه ته چرته لاړ شه د اهل الله کې د چا په صحبت کې کینا توبه تائب شه مدرسې به در باندې بیا ښه لګي قرآن به در باندې ښه لګي پټکي به در باندې ښه لګي علما به در باندې ښه لګي تبلیغ به در باندې ښه لګي جهاد به در باندې ښه لګي د الله د دین خبرې به در باندې ښه لګي دا ستا د ایمان نښه ده نن به ډېرو مؤمنانو ته الله د زړه خوشحالي نصیب کړي وي او الله رب العالمین دی روزي کې دی مجلس کې اکثر د فضلاو رشتہ دار راغلي دي پلاران یې حاضر دي رونه راغلي دي ترونه راغلي دي ګاډي ورته خسته کړي دي هارونه د خپل ځان سره راوړي دي ایرونو د زړه په اخلاص باندې ټول د الله شکر ادا کوي تاسو ته نن الله د خپل بچو خوشحالي او خودلا خود خپل دین په برکت سره درته او خودلا د قرآن په برکت سره درته او خودلا ستا د بچي وړمبۍ خوشحالي الله د قرآن خوشحالي جوړه کړله ستا د بچي وړمبۍ خوشحالي الله رب العالمین د دین د علم خوشحالي جوړه کړله ستا د بچي په غاړه کې وړمبۍ هار الله د قرآن هار نصیب کو الله د دین د علم هار نصیب کو اے د دې علماء کرامو والدینو تاسو بدل ته تشریف راوړی وي تاسو اته کاله د دې خپل بچو سره ډیره خواري وکړله د دې خپل ورونو سره خواري وکړله دا ځوانان دي تاسو په عمر باندې د دین سوایي تاسو په ضعیف العمرۍ کې د دې ځوانانو ظلمو په ځای باندې د کور کارونه کړی وي تاسو به د دې ځوانانو ظلمو په ځای باندې ذمہداري کړی وي تاسو به په سور نور کې په سخت ګرمۍ کې د غنمو لونه کړی وي او دا بچي به مدلته د دین علم تفارق کې نولې دي دوی ځوانان وو تاسو مشران وای تاسو په خپل ځان سخت تیر کړله دا بچي مو عالمان جوړ کړل ډیر لوی نیکی مو وګټله یاد ساتئ د دوی په ټولو علومو کې د دې د قرآن په تلاوتونو کې د دې د بخاری په ختمونو کې د دوی پلاران برخدار دي هغوی په دې کې حصدار دي د دوی رونه په دې کې حصدار دي د دوی چې چا کفالت کړی دی هغه ټول په دې کې حصدار دي خو یو درخواست به درته بل کوم دا سلسله به منقطع کوئ نه دا سلسله به جاری ساتئ دا بچی چې عالمان شو دی چې اوس په دینی مدرسه کې درس کوي نو د پلار او درونو د تعاون نه بغیر نشي کولی دی ته مخې ته د بچو کفالت دی دوی ته د بیبي کفالت پروت دی نو چې پلار په د شفقت هغه لاس برقرار ونه ساتي نو دی به سبا تلی او دکاندار به تی جوړ شوی سبا به تلی او یو بل ملازم پیشه به تی جوړ شوی دا کم حسن او خایست دا کم رنگ کم نور چې نن د په دې وجود باندې تاسو اینه دا به متاثر شي نو د ځان د آخرت د پاره دا یو بچی مستقل ولې نه ساتي دی بچی توایا زویا ما ته د الله دین ته کې نه ولې وي ته زما د آخرت سرمایه زستانه د دنیا ګټه چرته نه غواړم ستا د برکت به الله زما پر رزق کې فراخي راولي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره یو طالب العلم سبق وای د صفه په مدرسه کې او بل رور یې هغه ځان له زمیندار کوي او ځان له دکانداری کوي او ځان له تجارت کوي او پیسې ګټي نو حدیث مبارک کې راځي دا تاجر رور راغه او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي دا الله حبیبا زه په پیسې ګټم زما دا رور ستاسو سره د الله دین حاصلې نبی علیه السلام مبارک ډیر حکیم او خيار هستی وا
پوه شو چې دې ما ته دا ترغیب راکړي چې زما دا رور زما سره رخصت کا دواړه رونه به یو ځای زمینداره کوو یوازې زه به په غرمو نه یم لګیا دی به راسره م لګیایي یوازې زه به دوکانداري نه کوم دی به راسره م کوي په ما باندې به بوج کم شي زمونږ آمدني به سیوا شي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورله جواب ورکوي لعلک ترزق به تا ته چې کوم رزق میلاویږي کیدای شي دا هم د ده د برکته میلاویږي په کور کې چې طالب العلم موجود وي خوشحالیږئ پې په کور کې چې مدرس موجود دی خوشحالیږئ پې ستاسو په رزق کې چې الله څه فراخي او برکت نصیب کړی دی د دغه طالب العلم د کفالت د برکته دی د دغه عالم رور د هغه د کفالت د برکته دی ډېر مرضونه الله تانا د دې معلم او د دې مدرس رور د برکته دفع کوي ډېر مصائب او ډېر تکلیفونه الله رب العالمین ستانا د دغه رور د برکته دفع کوي په دې باندې خوشاله شي چې که د چا رور په دینی مدرسه کې مدرس دی کفالت یې اوس هم جاری ساتئ کوشش کوئ چې هغه چرته دا محسوسه نه کړي چې زما د دې رور خو سترګې بدل شوي دي د ده خو خیال او سوچ او فکر بدل شوی دی ستاسو په رزق کې به الله د ده د برکته فراخي راولي تاسو په دینی جذبه باندې لګیایئ دا یو ورور چې د دین خدمت کوي د کور د ټولو خلقو پکې ثواب دی د کور د ټولو خلقو د هغې پکې اجر دی من جهز غازیا فقد غزا چا چې د نیکۍ اسباب فراهم کړل په نیکۍ کې حصه دار دی دا زموږ مدرسه ده نن د ابتدا نه راواخله تر نن وخته پورې حضرت مولانا فضل ودود صاحب رحمت الله علیه او زمونږ تره عم مکرم مولانا سید حمید صاحب رحمت الله علیه د حضرت شیخ صاحب د مولانا فضل معبود صاحب د حضرت سابق صاحب د حاجی عبدالرحمن صاحب د هغوی سمیت چې د دې مدرسې څومره محسنین دي څومره معاونین دي نن به د هغوی روحونه په قبر کې خوشحاله وي دا د 15 حافظانو 15 ختمونه نه دي د یو حافظ صاحب د قرآن کریم په زده کړه کې 3 کاله تیر کړي دي د یو حرف چې نوی یاد کړی دی دوهراو کړی دی سلسل زله د په یوه ورځ باندې یو آیت دوهراو کړی دی چې دا د 3 کالو مجموعه را یوځای کې نو کم از کم یو حرف د قرآن د زر پیرې دا د دوهراو کړی دی دا نن د 15 بچو د قرآن پاک 15,000 ختمونه دي کم از کم دا نن د بخاری یو ختم نه دی د کوم بخاری په ختم سره چې زمونږ اکابر فرمایي الله مصیبتونه دفع کوي نن یو 10 طلبای کرامو چا سما کړی دا چا قرائت علی الشیخ کړی دی مسلم یې ویلی دی ترمذي ویلی دی د احادیثو کتابونه یې ویلی دي د هغې 8 کالو د خیرونو د هغې هغه مجموعه نن دلته راجمع ده د هغې ټولو خلقو به په دې ثواب کې حصه وي چا چې د دې مدرسې سره تعاون کړی دی څومره خلق به الله رب العالمین سره به روغه شوي وي د دې مدرسې سره د احسان د برکته د دې مدرسې سره د تعاون د برکته څومره جنتونو کې به الله فراخي راوستی وي څومره ونې به الله په جنت کې د دې مدرسې د محسنینو دپاره لګولي وي دا یو ابو الدحداح رضی الله عنه نو چې په مجلس کې ناست دی او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا یو یتیم راضی فرمایي ورته د الله حبیبا زما پلار مړ دی ما د خپل باغ نه دیوال چاپېره کو په هغې کې د ګاونډي یو کجوره په منځ کې راغله ګاونډي پسې لاړم او ما ورته ووي چې دا کجوره راته پرېږده زما دا دیوال به سیده شي او هغه زما سره دا احسان نه کوي نور زما وس نه کیږي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه ګاونډي را وغوښتلو وی دا معامله دغسې ده هغه ورته وي او دغه شانتې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته فرمایي دا یو کجوره ته دته پرېږدوه تاله به په جنت کې الله داسې بوټی نال کي چې د هغې د لاندې به په اس باندې سور سړی 100 کاله سفر کوي خو دا سړی د خاموشه شو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دا افر دا قبول نکو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابو الدحداح رضی الله عنه فرمایي دا الله حبیبا کو دا سودا زه وکما او دا کجوره دا د یتیم لترنه زه واخلم ماله به الله رب العالمین دغمره اجر راکوي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ولې نه ابو الدحداح رضی الله عنه د دغې کجورې
دې مالک ته مخامخ کیږي وی ته ما پیژنې او زه خو تا پیژنم دا پیژنې چې زما یو باغ شته دی وی او 600 کجوري دي په هغې کې وی او معلوم دی راته دا درته پته شته دی ښکلی ښایسته محل مې پکې تعمیر کړی دی وی او پته ده راته دا درته پته شته دی چې زما د کجورو د هغې میوه دا د عربو بادشاهان خپلو میلمنو له ساتي وی او دا پته راته هم شته دی دا پته درته شته دی چې زما د باغ د کجورو سوری ډېر یخ دی وی او دا پته راته هم شته دی دا درته پته شته دی چې زما په باغ کې د خوږو اوبو د یخو اوبو چینه هم شته دی نهرونه پکې بهیږي لښتي پکې د هغې یخ اوبو بهیږي وی او دا پته راته هم شته دی مقصد دی وایه مقصد دی څه دی هغه ورته وایي وی دې یتیم له دا یوه کجوره ورکه زه به د 600 کجورو دا باغ د الله د رضا دپاره تا ته وقف کم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته ګوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ډیر زیات خوشاله شو ابو الدحداح رضی الله عنه ترنه تپوس کوي وی دا الله حبیبه وعده خو به په وعده باندې مال خو به الله په جنت کې هغه ونه راکوي که نه کومه ونه چې د هغې د سوري د لاندې به په اس باندې سور سړی 100 کاله سفر کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نعم وکثیر او د دې نه به ډېر ډېر څه الله رب العالمین تعالی درکوي دی د ځان سره دا مالک روانوي او خپل باغ ته ځي باغ کې د ابو الدحداح رضی الله عنه بیبي هغه هلته د سره د خپلو بچو نه تلې ده او هغې کجوري را شوکولي دي د چا کجوري په لاس کې دي د چا کجوري په خوله کې دي ابو الدحداح رضی الله عنه باغ ته ورننوځي نه د بهر نه آواز کوي یا ام الدحداح اخرجي من الحديقه واخرجي ولدك په خپل هم راوځه بچي دې هم راوباسه هغه چې راووتله بچي راوباسل د بچو په خوله کې یې کجوري دا پرتې وې جویلې خوړلې ابو الدحداح رضی الله عنه د هغې د خولو نه کجوري راتاوې کړلې او بیا هغه ام الدحداح رضی الله عنها ترنه تپوس کوي ولې څه چل دی ته مونږ د دې باغ نه ولې راوباسې هغه ورته وایي وی دا باغ ما دا چې کوم دی نو ما د الله د رضا دپاره د جنت په عوض کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته هدیه کو دا ما وقف کو فتهللت دا ډیره زیاته خوشاله شوله سبحان الله لا اله الا الله د دې د خولې نه داسې کلمات راووتل دا فرمایي ربح البیع یا ابا الدحداح دا بیعه دې ډیره زیاته قیمتي ده په دې کې تاوان نشته دی ګورې ښه خفه نشې ښه تا ډیره بهترینه بیعه کړې ده دنیا کې درله څه نشته دی خو آخرت کې درله ډیر ډیر څه دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل کم من عذق رداح وفي روايه کم من عذق دواح ودار فیاح لابي الدحداح دا ابو الدحداح رضی الله عنه د پاره فراخ کورونه دي لوی لوی باغونه دي او لوی لوی د کجورو غونچې دي په هغې ونو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته الله وښودله د الله د دین سره چې څوک امداد کوي څوک د الله د رضا دپاره امداد کوي الله رب العالمین به ورله دغه بهترینې صلې ورکوي محترم ورونو ستاسو د وړاندې سابق صاحب د دې مدرسې د هغې هغه ټول ضروریات مخې ته کېښودل زموږ د تیر کال چې کوم آمد راغلی دی هغه د 17,43,580 روپۍ البته خرچ دا شوی دی 32,61,220 روپۍ په دې منځ کې کمی راغلی ده 15,17,640 روپۍ نو الحمدلله دا ټول ستاسو په تعاون باندې چلیږي خپل تعاون او خپل اخلاص د حضرت شیخ صاحب او د حضرت سابق صاحب په لاسو مبارکو باندې دا جاری ساتئ دا ستاسو باغ دی دا ګلونه ستاسو دي د دې خیرونه ستاسو دي او د دې میوې ستاسو دي او د تور سک خلقو ته په خصوصي توګه باندې وایم زمونږ دا درې جامعې مدرسه سیدنا صدیق اکبر مدرسه امام فاروق اعظم او مدرسه امام اعظم ابو حنیفه ګټو ډنګ د دې دریو مدرسو د برکته په تور ورسک کې چې کوم الکان حافظان شوي دي د هغې تعداد د 1200 نه سوا دی ټول وایي الحمدلله د دې نه چې کوم علما فارغ شو الحمدلله د هغې تعداد دا د 200 نه په دا یو کلي کې سوا دی 200 عالمان
1200 د قران کریم حافظان د بناتو مدرسې په خپل ځای دی هغه لا جدا دي الله رب العالمین دې دا باغونه نور هم آباد کړي د حضرت شیخ صاحب او زمونږ د حضرت صاحب مبارک د فرزندانو د هغې دا دست شفقت د الله رب العالمین تادیر په دغه حلقه باندې قائم او دایم ساتي ستاسو د ټولو ملګرو د ټولو ملمنو په آخر کې یو پیر بیا شکریا ادا کوم او حضرت شیخ صاحب ان شاء الله العزیز د 4 مارچ نه دوره تفسیر شروع کړي چې څومره فضلای کرام دي سخت کال چې فضلا دي هغې ته بالخصوص عام طلباو ته او عام مسلمانانو ته چونکې دا د میاشتې دوره تفسیر دی په یوه میاشت کې الحمدلله دا دوره تفسیر نهایت په 35 ورځو کې دا دوره تفسیر دا زمونږ تکمیل ته رسیږي د دې وجې نه فضلای کرام په هغې کې شرکت کولی شي او فاضلات یا طالبات د هغې دپاره د دوره تفسیر په موقع باندې په کور کې ځان له ځای موږ مختص کړی وي د هغې ځان له دروازه وي او ځان له د هغوی هلته د ناستې د پردې ځای وي لوډ سپیکر ورته لګېدلی وي دغه سهولت پکې هم شته دی الله رب العالمین د عمل توفیق نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین